اسلامی حکومت، اسلامی خلق، مسلمان جج د مسلمانانو په خار کې د کلمې په نوم باندې جوړ شوي ملک کې د جماعت د ماتولو حکم ورکړی دی. جماعت داسې ځای کې هم نه دی چې هغه روډ د پاسه جوړ شوی دی. جماعت چمن سره خواصه یو ډیرانګې شانو هغې صفا کړی هلته جوړ کړی. د حکومت نه تپوس هم شوی دی، NOC هم اخیستلی شوې ده، جماعت سیټ هم جوړ شوی دی. صرف د دې دپاره جماعت نړولی کېږي او منهدم کېږي چې جی دا پارک لږ غټو، دا د پارک ځمکه ده. عوام وایي چې موږ ته د پارک ضرورت نشته، یا دا کم پارک چې کم دی دا زموږ دپاره کافي دی، یا هلته دومره شړې ځمکې پرتې دي او دومره ځمکې پرتې دي نور پارکونه دي جوړ شي. په هره علاقه کې د 11 پارکونه جوړ شي، څوک یې منې کوي؟ خو نه عزتمندو، جج صاحب فیصله کړې ده چې بس دا دی او غزار کړی شي او مات کړی شي، نو بس دا به ماتېږي. ہے جماعت الله ته څومره محبوب دی تاسو ته پته ده. دنیا شروع شویم د جماعت نه ده، دنیا به ختمیږي په جماعت باندې. دنیا شروع شویم د جماعت نه ده. کله چې رب کائنات د دنیا جوړوله او دنیا کی تعمیر کو، نو ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا. الله وی تاسو ته پته ده کله چې دا دنیا ما د اوبو نه راوویستله او د ټولو نه لومبې تعمیر اول او پهلا تعمیر ما کړی دی، هغه ما د خپل کور د بیت الله شریف کړی دی. دنیا شروع شوی د جماعت نه ده. او بخاری شریف حدیث کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای وی تاسو ته پته ده چې الله به د دنیا دا نظام کله ورانی، کله به ختمی، کله به دا نظام درهم برهم کیږي. ویل یا رسول الله نه مونږ ته پته نشته. وی چې کله یو پنډور حکمران، تک تور پنډور حکمران بیت الله شریف ورانی، نو الله رب العزت په خلکو باندې قیامت راولي. چې کله جماعت ورانیږي قیامت به راځي. چې دنیا جوړېدله هم جماعت جوړ د جماعت نه جوړه شوې وه، چې دنیا ورانیږي نو د جماعت په ورانولو باندې به ورانیږي. دا خو د حاکم وقت ذمہواری ده چې ته پارک جوړې د خلکو دپاره او سړک جوړې، اسپتال جوړې، نو د خلکو ضرورت په اسلامي ملک کې د جماعت دی، ته به جماعت هم جوړې. دا د حکومت ذمہواری ده. دا موږ چې کوم جماعتونه جوړو دا موږ حکومت سره ښېګړه کوو. دا موږ چې کوم جماعتونو کې چندې ورکوو دا موږ حکومت سره ښېګړه کوو. بیا 40 کاله زوړ جماعت. الله وی تاسو ته پته د ټول ظالم سړی کم یو دی. ګور الله قرآن کې ګیری کړي ومن ازلم ممن منع مساجد الله. وی د ټول ظالم سړی او لوی ظالم هغه دی چې زما د جماعت نه خلق منې کوي. نو د جماعت د منې کېدلو یو ترتیب دا دی چې جماعت وران که بس خلک د جماعت نه منې شو. او تاسو ته پته ده الله رب العزت وی په دنیا کې د ټولو نه خوښ صحیح نه زما کم دي. احب البلاد الى الله مساجدها وابغض البلاد الى الله اسواقها. هلوی ای زما بندگانو تاسو ته پته ده د ټوله دنیا خو ما جوړه کړې ده او په دې کې ښایسته ښایسته ځایونه دي، په دې کې ونې شته، په دې کې رنګ روغن شته، باغ و بهار شته، ښکلا شته، چینې شته، غرونه شته، بارانونه شته، مختلف قسمه نیرونه شته، سمندرونه شته. خو تاسو ته پته ده ای زما بندگانو تاسو خو د چا سیل سپاټه خوښه ده، د چا د مري واورې خوښې دي، ځان پکې مري خو هلته ځي، د چا غرونه خوښ دي، د چا سمندرونه خوښ دي، د چا دریابونه خوښ دي. ای زما بندگانو ما نه تپوس وکړئ زما په دنیا کې کم ځای خوښ دی. احب البلاد الی الله مساجدها. ای زما بندگانو په دنیا کې زما د ټولو نه محبوب ترین ځای جماعتونه دي. زما کور دا زما محبوب دی. نو چې زمونږ الله سره مینه کوي موږ هم پکار چې هغه سره مینه کوو. دې وجې نه ګوره موږ چې جومات ته راشو موږ د دې نه ګندګي لرې کوو. په بهرحال عزتمندو اوس الحمدلله د کراچۍ خلک په هغې باندې راپاڅېده او یو احتجاج یې وکړو، خو بیا هم پته نه لګي. موږ پېښور خلکو له هم پکار چې احتجاج نوټ کړي، که نه په فیسبوک باندې یو میسج خو ورکولی شي که نه چې بهی زه د دې خلاف یم، جوماتونه به نه ورانوئ. په دې وجې نه عزتمندو حالات ډېر خراب دي. د خپلو بچو د ځان خیال ساتئ. حالات داسې شي چې کله د حکومت د طرف نه او د خلکو د طرف نه ظلم شروع شي بیا انسان بد سیستم خوي. سبا حالات داسې دي یریږي خلک د حکمرانانو نه، ریاست نه، او هغې سره طاقت دی
یو شاعر وای ساغر یو شاعر د ډېر زبردست شعرونه ویلي دي وای اے دوست یہاں ویرانوں کو گلزار سمجھنا پڑتا ہے ډېر ښکلي شعرونه ویلي دي اے دوست یہاں ویرانوں کو گلزار سمجھنا پڑتا ہے کچھ اونچی نیچی راہوں کو ہموار سمجھنا پڑتا ہے احساس کے الٹے پاؤں سے جب چلتے چلتے تک جائے تو راہ گزر کو اے راہی دیوار سمجھنا پڑتا ہے مجروح معیشت کے خاطر انسان کا اب یہ عالم ہے ہر زخم لگانے والے کو غمخوار سمجھنا پڑتا ہے جب شاہی قباؤں کے خاطر کچھ جسم برہنہ ہوتے ہیں جب شاہی قباؤں کے خاطر کچھ جسم برہنہ ہوتے ہیں اس وقت غلاموں کو ساغر مختار سمجھنا پڑتا ہے وی څومره ګوره د ظلم خبرې چې کله د یو بادشاه او د مالدار سړي په کور کې یو غلام یو وینځه بربنډه غړېږي نو بربند د چا جسم بربندول دا انتهایی ګټیا حرکت دی چې څوک بربنډي وي لکه سړی بربند کو او دا پلانې زیاده بربند دی خو چې کله د مالدارو خلکو په دربارونو کې او په محلونو کې بربندې ښځې ګډېږي وی په دې وخت کې چې کم دی دې ښځې ته هم خلک وایي ډېره ښایسته ده او ډېره مزېداره ده ګینې بربند سړی د خلکو بدي شي خو دلته یي او دغه رنګې کله ناکله وی خرابو لارو ته انسان هموارې لارې وي داسې انسان نشي او دغه رنګې ښه ښایسته لاره به وي خو د دیوار په شان به یې ګڼې ځکه سفر به پرې نشي کولی او ویرانه به وي او ته به ورته ګلزار وې نو دومره ظلم نه دي کول پکار عزتمندو